Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. مور دا غيون عالم جوړ کو یو ورځ مور پلار ته وی راځه وې د خپل بچو خو بل امتحان والو دا یو خبر درته کوم بس ټیم هم دغه دی وې د یو د خپل بچو بل امتحان والو وې راځه پلار یې ورته وی واغل وې څه به ورته وې بس ته دغه ته کې پټ شو چې بچی را نونوزي زه ورته وې مو ته اور وې ښا د پولیس بچی دراتلو ټیم شو د ډي آی جی صاحب دراتلو ټیم شو کله چې راتلو نو مور په جړا د پزان باندې سترګې سری کړې دي جاړي مخ وهي نه نو ته ولې مورې څه چل دی څه وجه د سترګې دي سری دي جاړي وای بچي پلار دې راته ویلي دي چې زه بل واده کول غواړم او تعالی به طلاق درکړم تا به ختمه کړم او زه به دا وکړم وای په ارام کښېنه مور هېڅ هم نشته دی د جیل داسې تور تنګو ته به دله لړه کړم چې دی به ما نه ستا مخ نه د دنیا مخ په م رانه ونه ویني د دنیا مخ په م رانه ونه ویني ته خو لا ستا مخ ښې او تا ته طلاق ښې دا د هغه عهدو منصبو د ډاکټر د راتلو ټیم شو پلارو کتل چې په ده باندې ما څومره پیسې خرچ کا خو کاش چې د دغه پیسې نه لږ تر دې 15 کاله پورې ورته تا لږ دین هم ښودلی وی لږ د علماو سره دې کېرولی وی د هغه تربیت هم کړی و چې پلار څه ته وایي د پلار حیثیت څه دی دین دغه ښیي د مور پلار حیثیت ښیي و تورو تنبو ته به یې لړه کړم دومره لوی او خو دغه راسره چې د دنیا مخ به م ونه ویني هلته به ذلیله شي مړ به شي پلار باندې سترګې سرې شو چې داسې دې څه وایي د ډاکټر د راتلو ټیم شو بیا مور جاړي فریاد کوي مور ورته کله ډاکټر راننوته مور ولې څه چل دی بس جاړي حل څه چل دی غېږ کې رونی به څه وجه ده وایي بچې پلار به راته ویلي او نن خبره شوه په څه باندې تېر شو راته وایي چې سبا دا ټایم تا سره نور ژوند نه تېروم بچي دې سنبال کو تم ځه او جایداد به هم چې کوم دی د بلې ښځې پسې ولیکم ډېرې خبرې وایي ښه وایي مورې غم مه کوه داسې انجکشن یې راسره لیدلی وی په یوه ستنه باندې لیونی کړم دا د طلاق الفاظ به ته در وباسم پلار څه ته وایي او پلار چې وکتل دا دې څه وایي ته باندې خو ما د دنیا پیسو لګوله دی خو ما د ډاکټرۍ یو لوی فیلډ ته ورسولو یو لوی عهدې ته مې ورسولو نو خفه نه شي تا ته ډاکټر جوړ کړی دی خو تا ورته خپل حیثیت نه دی ښودلی تا ته ډاکټر جوړ کړی دی یو لوی منصب ته مې رسولی دی خو تا پې د پلار قدر نه دی پېژندلی تا پې د مور قدر نه دی پېژندلی تا چېرته جومات ته نه دی استولی چې ورشه دې عالم نه تپوس وکړه پلار څه ته وایي ورشه دې عالم نه تپوس وکړه مور څه ته وایي د مور حیثیت څه دی د پلار حیثیت څه دی مازدیګر شو د مدرسې نه راغلو مور جاړي فریاد کوي مور راجو شو ولې مورې څه چل دی بس بچې تپوس مه کوه څه چل دی غېږ کې رونیوه څه وجه ده بس پلار دې راته ډېرې بدې ردې ویلې وه دغه ویلې دي نو داسې خبره ده ورته وایي نه بچې راته ویلي چې تا به طلاق کړم او بله ښځه به وکړم تا سره ژوند نه تېروم په دې سپین سر باندې به دې خپلې مور کرې ولېږم خپل وروڼو ته به دې واستوم ورته یې ښه دا خبرې کوي وایي ورته یې خبردار مورې چې د خولې نه الفاظ ونه باسي د خاوند په خلاف باندې خبردار د الله په نس باندې د خاوند کم مقام دی د پیغمبر په نس باندې د خاوند کم مقام دی په فضایلو شو ورته وایي نبي علیه صلات وسلام فرمایي وایي راشه وایي چې څنګه مې پلار راشي معافي دې وغواړه کښېنه ورته وایي نبي علیه صلات وسلام فرمایي که چېرته په دې امت کې سجده کول مخلوق ته تعظیمي سجده هم جایز وی لکه څنګه د یوسف علیه صلات وسلام په امت کې هغه ته مور پلار او وروڼو هغې تعظیمي د عزت سجده کوله د عبادت نه وه وی نبی علیہ السلام ته صحابه و صحابیات راغی چې موږ تا ته سجده کول غواړو وی نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی که چېرته په دې امت کې سجده کول جایز وی وی ما به زنانو ته ویلو چې خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي وی مور خاموش د پلار باره کې مې غلط لفظونه باسي ځان له به مور آخرت هم تباه کړي دنیا به هم ځان له تباه کړي نصیحت ورته کوي بچي لګیا دی ما ویل عالم دا تربیت کېږي د مدرسې د تعلیم دا تربیت کېږي مدرسه کې ستا قدر ښودلی کېږي مدرسه کې ستا احترام ښودلی کېږي قرآن چې کوم دی هغه د پلار عزت ښیي قرآن چې کوم دی هغه د مور عزت ښیي ورته یې بچې بیا به څه کېږي د طلاق الفاظ یې راته ویلي دي وایي مورې که بد کرداره شوې
د خولې نه غلط الفاظ مې پلار ته وباسي یا هغه دومره تنګ راشي چې ستا د هغه سره وخت نه تېرېږي د هغه تا سره وخت نه تېرېږي وایي د خپل پیغمبر په شریعت باندې خپله ژبې ښودی مورې وایي په دغه مجبوریانو کې بیا ورته پیغمبر اجازت ورکړی دی د څلورو رشتو اجازت دی پلار ته طلاق درکولی شي په خوله باندې لاس کېږده فورا مور خاموش خپل بچي رونیو پلار هم ووتو پلار هم په سرو سترګو باندې جاړي مور هم په سرو سترګو جاړي بچي هم دغه شو غاړه یې ورته ورکړه خو یقینا ما تربیت کړو د یو نه مې ډیجي جوړ کړی یا لوی عهدې ته مې رسول یو د بل نه مې ډاکټر جوړ کړی خو یقینا یو سړي زما قدر او احترام نشته دی تا چې کوم د الله کلام ورته ښودلی دی د پیغمبر تربیت ته دې استولی د صحابو تربیت ته دې استولی کومې مور د صحابیاتو په نوم باندې یادېږي هغې د بچي کوم تربیت کړی یقینا نن ستا په بچي کې هغه تربیت شته دی زما په بچي کې نشته دی نو ما ویل دغه حدونه انکار نشته دی د بچي نه ججب جوړ کا خو د ساق ابن سار غونته کې نه چې سبا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت خلاف خپل قلم خوځوي یاد دی درته چې کله د آسیه ملعونې خبر راغه درې عدالتونه په هغې باندې لګیا د 500 کیس خېجي ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کنزل کړي دي نبی علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت نه انکار کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بېعزتي په خپل زبان باندې کړې ده کله چې ساق ابن سار ته خبر راغه هغه خپل قلم کې زور ویني خپل ججتوب کې زور ویني خپل کرسۍ کې زور ویني لیکن د رب زور نه ویني د رب قلم بیا نه ویني چې د آخرت په میدان باندې به ما ته به بیا کوم رنګي قلم استعمالېږي بیا به زه د چا په نوم باندې راپاسم ما ویل یقینا مور به یم شرمنده وي د حشر په میدان باندې پلار به یم شرمنده وي د حشر په میدان باندې کله چې دې د مور په نوم باندې راپاسولی کېږي ساقب نثار په هغه الفاظو یادېږي چې دا د پاکستان هغه جج تېر شوی دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سیرت خلاف خپل قلم خوځولی و د نبي علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت خلاف خپل قلم خوځولی و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عایشه رضی الله تعالی عنها هغه لپټه چې نبی علیه الصلاة والسلام د هغې په سر باندې اچولې وه هغه لپټې راښکې وه داسې بچي پکار داسې بچي دې زما وي دې منصب ته دې زه خپل بچي ورسوم یقینا اولاد هر انسان اولاد غواړي خو اولاد په دې باندې مه غواړي چې زما مټې جوړې شي ستا مټې خو هسې جوړېږي تا سره د ښو کارونه یاد کړه زما بچي به نیک اعمال کوي زه به قبر کې پروت یم ما ته به دغه میلاوېږي لکه څنګه د حافظ بچي دپاره وایي کله چې د حشر میدان باندې ګوره عالم بچي ستا په دنیا کې هم په کار راځي ستا په آخرت کې هم په کار راځي چېرته د مور پلار په منځ کې اختلاف نه راولي چېرته د مور پلار په منځ کې جګړه نه راولي چېرته د وروڼو په منځ کې جګړه نه راولي چېرته وروڼو سره په جیداد باندې روانې نه کوي چېرته د جیداد په سر باندې خپل ورور پسې ټوپک نه رالي تر دې پورې چې کله دغه حافظ بچي په قرآن باندې عمل کوونکي بچي دی د حشر په میدان باندې ولاړي پلار ماما تره د محلې مشر که د ده په خپلوانو کې نه وي او د ده په محله کې که په محله کې نه علاقه کې که په علاقه کې نه په ملک کې وي یو انسان ته د جهنم ټکټ میلو شوی دی یا د ده پلار دی یا نور رشتهدار دی جهنم ته تللی دی او بعضو ته ټکټ میلو شوی د حشر په میدان باندې ګرځي چې ما سره د جهنم ټکټ دی بیا ستا ډاکټر بچی تا نشي خلاصولی بیا ستا انجینیر بچی تا نشي خلاصولی بیا پیغمبر ډاکټر او انجینیر ته او جج ته وکالت والا ته هغه ته دا عهده نه ده ورکړې چې د حشر په میدان باندې د رب مخې ته ودرېږي اعلان وکړي چې پروردګاره ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ارشاد اورېدلی و ما د نبي علیه الصلاة والسلام یو کلمه اورېدلې وه ما د نبي علیه الصلاة والسلام ارشادات مخې ته راغلي وو هغې کې لیکلی شوي کوم بچي حفظ وکړي هغه په خپل حفظ باندې په قرآن باندې عمل وکړي د قیامت په ورځ باندې هغه لس کسان جنت ته بوتلی شي ربه نن خو زما د پلار سره هم د جهنم ټکټ دی نن خو زما د تره سره هم د جهنم ټکټ دی نن خو زما د ماما سره هم د جهنم ټکټ دی نن خو زما فلانکي مشر هم په جهنم کې پروت دی نن خو د محلې فلانکي مشر هم په جهنم کې پروت دی طرف د طرف نه ورته اعلان کېږي ورشه د جهنم دا ټکټ یې تېنواله جنت ته یې بوځه ورشه د جهنم نه یې روباسه جنت ته یې بوځه ما ویل قسم دی نن په کومه طریقه باندې موږ د خپل اولاد تربیت کوو نن په کوم لحاظ باندې د خپل اولاد تربیت کوم بره یو اوسېږي لاندې بر اوسېږي دا غم بچي دي د دم بچي دي دا اوس نه بچي ته ذهن کې بچي دا کرښه ستا ده ښه د تره زوی له په دا سر ده که دې کرښې نه دې غاړه دیوال یو کرښه ده یو خښته ده دې خو دیوال دې خو دا سر وایي
یقینو کې زه ډېر په فخر باندې تحدیث بن نعمت ما ته دین دا ښودلی دي زمون زه بالکل کمرشل دی بالکل د تاکال په سټاپ په چوک باندې زمون د جیداد درې اونیو د تقسیم مسله راغله خپل مقتدي مې راوستو ولا مې تقسیم کا زمانه مشر ورو نشته بیا هغه ته یو دومره ټوټه پکار و د پوړو دپاره تقریبا چې هغلته کې 40 لاک 45 لاک 50 لاک کې مرلي دي دومره ځای به څوک چاته ورکړي ما کشر ور کېنول ورته مې ته کشرې ته خبرې مه کوه مشر ته مې ما ته زما دین دا ښودلی دي دې نه څومره ټوټانې ته واله خپلې پوړې پې جوړې که تا ته سهولت جوړ شي بل ورته د کشر خبره وه ما ورته که دا جوړې که دا تیار ابادي دی خو د هغې په بدل کې ما ته رب څه راکوي تیار ابادي ما ته ویل شو تیار ابادي نه مې په لاس تړی شو نه مې په خپې ستړی شو ولې احسان دی نو دغه تربیت چاته هم بچي ته مه ورکوه چې ستا بچی دی د دې عمر نه چې کوم دی هغه د ټوپک ذهني زده کړي د دې عمر نه هغه د بل ورور د قتل ذهني زده کړي د دې عمر نه د بل تره زوی چې کوم دی د قتل ذهني زده کړي تره زوی څه ته وایي نن سبا تربیت ته دشمن ته وایي که نه وایي تره زوی څه ته وایي خو دا ورور دی دا ورور دی د دې بچي دا تره زامن دي په یو کور کې په یو غېږ باندې د ده په غېږ لوی شوی دی د پسې ټوپک رالي د ده په سینه لوی شوی دی د پسې ټوپک رالي تربیت چا ورکړه عالم خو نه دی ورکړی حافظ خو نه دی ورکړی د تبلیغ جماعت خو نه دی ورکړی نیکانو خلکو نه دی ورکړی تربیت تا ورکړی ستا تربیت نه شي الله دې زموږ او ستاسو د ټول اولاد نیک عمل او صالح